بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة ممتحنة دا مدنی سورت دے بترتیب دو قرآن کریم کی دا شپیتم نمبر دے بترتیب دو نزول کی یو نوی دے او دا دے علماء ذکر کئی ممتحنہ یا ممتحنہ دا حیزور او زیر دوار ثابت دی. نور نمونه علماء ذکر کئی چې سورة المودة او سورة المرأة او سورة الامتحان دماغ کی سورت سره سورة حشر سره په ډیرو طریقو باندې تعلق او مناسبت ده. یو تعلق او مناسبت وجدا ده چې مخکې یره و د دنیا د پاره د هغه چا چې خلاف یې کړی د الله د پیغمبر او په دې صورت کې امر دی مؤمنانو ته چې د هغې سره براءت وکړي. چا چې د الله د پیغمبر خلاف کړی دی نو د هغې سره براءت وکړي. دویم مال کی صورت حشر کے آخر کی تفصیلی توحید بیان شو نو وسوی دی صورت کی چاہسوک چه دی توحید نا انکار کئی منکرین دی توحید نو دا اظہار دشمنی وسراو کئی پا دی که اظہار دشمنی دا چه دغه سی خلق سره بیا تعلق مساتا. دریم وجه دا ده چې مخکې سورت حشر کې د مؤمنانو اقسام بیان کړل. دې صورت کې د کافرانو نور اقسام بیانوي. دلته د کافرانو اقسام بیانوي. هلته د مؤمنانو قسمونه بیان شو اقسام، دلته د کافرانو اقسام بیانوي. مقصد د صورت دا دی نهی ده منع ده دوستانه د کافرانو نه. دوستانه د کافرانو د هغې سره کا دوستانه مساتئ. او دا صورت چې دو بابونه دی، اول باب اووم آیت پورې دی او په دې کې منع ده د مؤمنانو دوستانه د کافرانو نه. په ذکر د اوو علتونو سره دوستانه ورسره مه کوئ. ولې؟ وجه دا ده، دا سبب دی، دا سبب دی، دا علت دی، دا وجه ده، هغه به ذکر کی. آیات شاہ نزول کی علماء و مفسرین ذکر کوي چې دا آیت د یو کس مبارک کې نازل شوی دی چې هغه حاتم بن ابي بلتعه صحابي دی. نبی صلی الله علیه وسلم اراده وه چې دا په مکه باندې حمله وکړي.
د صحابي چې خبر شو د رشتہ داران او خپلوان علما ځینې وایي چې د اولاد مکه کې وو د په دې وجه باندې چې په دې خپلوانو باندې احسان وکړي نو د یو خط ولیکه خط یې ولیکه او خط کې علما ذکر کړی دی چې پیغمبر په تاسو باندې حمله کوي د سلاحکر وسره دي کجه اجیش کلیل د تور شپې غوندې لښکر وسره دي دا یو قسم له په هغو باندې دباو هم خو ظاهر طور باندې دا خبره ښه نه وه دا خط یې ولیکه او دا یې پکې وویې چې ګوره که پیغمبر یوازې راشي او هم د الله هغه د هغه امداد کوي او دې خو څخه ډېر لښکرې دي نو په دې خپلوانو باندې احسان کوو خو به هر حال دا راز پاس کول ښه خبره نه وه او دا خط یو ښځې له ورکړو او هغه ښځې دا خط په خپلو کونسو کې کېښود الله پاک وحی راولېږه د نبي صلات وسلام ته چې دا راز پاس شو او ښځه روانه د هغې سره خط دی نبی علیه الصلاة والسلام دو صحابه کرام مقداد بن اسود او علي رضی الله تعالی عنه دواړه ولېږل پسې ښځه روانه وه مکې ته یو ځای کې یو مقام کې هغې سره مخ شو او ورته ویې خط راوباسه هغې ډېر ځان چې دی نو کلک کړ ما څه خط نشته دی علي رضی الله عنه ورته وفرمایل تورې بس راویسته زموږ پیغمبر دروغ نه وایي که خط نه راکې نو په دې کې سر قلم کوم خط راوباسه زنانه او ښځه وه کمزورې ولې دا خط راویسته کونسو کې پټ کړی خط راوړو نبی علیه الصلاة والسلام ته نبی علیه الصلاة والسلام دا صحابي راوغوښته حاطب بن ابي بلتعه وی دا کار دی ولې کړی دی او یا رسول الله هلته مې خپلوان دي او دغه شان زما اولادم دی ما دا وی چې یاره دا کافر هغو ته نقصان ونه رسوي دا په هغو باندې احسان شي چې هلکه موږ ته خبر راکړه د دې خپلوان ته څه مه وایه نو د هغې په دې خبره کې څه نقصان نه و لیکن راز د مسلمان پاس شوی او غیر مناسب خبره وه عمر رضی الله تعالی عنه دغه ځای کې ناست و وی یا رسول الله ما پرېږده وجه د منافق دا سر ووامه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل یا عمر الله پاک د بدري صحابه کرامو په باره کې فرمایي چې اعملوا ما شئتم د دې د بخښنې وعده کړې ده الله پاک خو دا انسان دی د انسان نه غلطي کېږي نو د دې وجې نه دا صحابي نه دا کار شوی و اوس به دا څوک نه وایي چې صحابه دا کار یې کوه ته ګوره او داسې غټ کار یې کړی دی دې وجې نه موږ د شریعت تابع یو منسوسي غلطي ده چې قرآن وایي دا غلطي کړې وه موږ نبي علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړي وو بخاري کې صحیح روایت راځي چې د دې په باره کې به نه وی وایي مګر د خیر وینا به یې وایي لا یقوله الا خیرا د خیر وینا به کوئ او الله اعلان کړی رضی الله عنه ورضوا عنه دنیا آیاتونو او احادیث مبارکه په دې باندې دلیل دی نو اوس به څوک دا نه وایي صحابو اوس به خوله خلاصه کړي او دا عمل صحابي کړی دی ضرورت ورته نشته او دا د پیغمبر عمل نه دا ولې په کار نه چې صحابي عمل کوي
نو د دې وجنه د صحابه ته محبت ساتل واجب دي او د هغوی عمل په دین کې دلیل دی په دې باندې شریعت مطهره زمونږه هغه په دې باندې گواه دی د صحابي د ابي بلتعه دا کار شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغې په باره کې به نه وي مګر خیر خبره به وایي د هغې په اعمالو به اعتراض نه کوئ او د هغې عملونه به دا نه وایي چې دا بدعات دي او دا په دین کې نوي کارونه دي او داسې دي هغسې دي دا خبرې د صحابو د هغې بېعزتي ده معنا څه د هغه د عمل زیات کړی په دین کې دا به کار نه دی نو دې وجه نه دا کار شوی خو الله بیا څه وایي ای د ایمان خاوندانو ګوره ایمان د ایمان والا خطاب ورته کوي او ایماندار ورته وایي نو دغه شان امام بخاري رحمه الله ذکر کوي چې د هغوی په باره کې به ګورې غلطې خبرې نه کوئ بې ځایه خبرې بې ځایه خوله نه کولاوئ نو اوس افسوس صد افسوس په هغه انسانانو باندې چې هغه ځان صحابو نه یو قدم مخکې ګڼي او په هغې باندې طعن لعن ویل او بیا ځان ته داسې یو ښه نسبت هم کول نو دا ډېر د افسوس خبره ده لږ سوچ پکار دی خبره چې انسان کوي وایي د عاقل سړي انسان د ژبه چې وي نو هغه په اړه کې وي او د کمعقل انسان ژبه چې ده نو هغه په خوله کې د صحابي په باره کې یو لږې چې څو فتوې د هغه د حدیثو خلاف کړي یو طرف ته ما ویلې بل ځای کې هغه د هغې انکار کوي نو دغسې داسې خبرې پکار وي چې هغه د شریعت خلاف نه وي او د قرآن او سنت د هغې په تایید باندې وي د هغې په رڼا کې وي د هغې په مخالفت کې واقع دی نو الله رب العزت دلته 15 وجې بیانوي چې ګوره دا کار مه کوئ د هغې څه دوستانه مه کوئ نو دا آیت د هغې باندې آیاتونه د هغه صحابي باره کې نازل شوي دي او 15 وجې د هغې ذکر کوي د دوستانې چې د هغې څه دوستانه مه کوئ یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء منیسئ تاسو دشمنان دشمن زما او دشمن ستاسو اولیاء دوستان تلقون الیهم بالموده چې غورځوئ تاسو هغوی ته خبرې د دوستانې هغې د دوستۍ خبرې غورځوئ او هغې ته د دوستۍ خبرې کوئ او د هغې علتونه بیا بیانوي یو دا دی وقد کفر اول دا چې لا عدوي و عدوکم زما هم دشمن دی او ستاسو هم دشمنان دي او دویم دا دی چې وقد کفروا بما جاءکم او حال دا چې هغې کفر کړی دی په هغه خاص باندې چې راغلی دی تاسو ته کوم پیغمبر راغلی دی کوم قرآن کریم راغلی په هغې باندې د انکار کړی دی من الحق د حق نه راغلی تاسو د حق نه او بله درېیمه وجه دا وایي یخرجون الرسول و ایاکم وباسي دوی رسول او تاسو مباسي و ایاکم یخرجون دوی وباسي پیغمبر و ایاکم او تاسو هم ودی وباسي تاسو وجه دا ده ان تؤمنوا بالله ربکم د دې وجه نه چې تاسو ایمان راوړی په رب ستاسو باندې تاسو ایمان والی ایماندارې نو د دې وجه نه تاسو باسي او تاسو بیا هم هغې څه خبرې دوستانې شریکوئ نو دا کار مه کوئ د دې وجه نه علامه قرطبي رحمه الله ذکر کوي چې دا یو قسم لا عتاب دی یعنی ملامتیا ده لکه چې یو دوست بل دوست ته کوي نو د دې وجه نه په دې آیت کې شرافت او فضیلت د حاتم رضی الله عنه دلیل دی دا خبره په د هغې په شرافت باندې لکه یو انسان چې بل ته وایي چې داسې کار دې کړی دی خو ښه مناسب خبره نه ده داسې دې کړي داسې کړي دي مفسرین علامه قرطبي رحمه الله وایي
چې داسې به څوک نه وي او دا ګمان دې څوک نه کوي چې ګوره صحابیو داسې کار یې کوو، نو د هغې په شان کې به دا خوله نه کولاوئ. خو اوس داسې زړور خلک دي چې هغوی په صحابي هم برېک نه نیسي، کېدی شي په څه وخت کې پیغمبر هم برېک ونه نیسي، او کېدی او دا خو وروسته دا مخکې دا صلحاو سلف او دا خلک تابعین او دا هغو ته نسوار هم نه ښکاري، دا راته شي. نو دې وجې نه وایي چې دا عتاب ذکر کوي او داسې په سختو الفاظو ورته خبره نه کوي. یخرجون الرسول و ایاکم چې دوی وباسي پیغمبر او تاسو یې ایستلي، تاسو مباسي. د دې وجې نه اتؤمنوا بالله ربکم چې تاسو ایمان راوړی دی په رب ستاسو باندې. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلي کچرې تاسو وتلي د وطن نه لپاره د جهاد او فی سبیل زما په لار کې او ابتغاء مرضاتي او د پاره د لټولو د رضا زما، نو تسرون الیهم بالموده پټ لګئ تاسو هغې ته الیهم هغوی ته بالمودة د دوستانې خبرې دوستانې بالمودة دوستانې لګئ هغوی ته. وانا اعلم او زه ښه پوهیمه بما په هغه څه باندې اخفیتم چې پټوئ تاسو وما اعلنتم او هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ نو په هغې باندې هم پوهیمه. ومن یفعله منکم او چا چې وکړو دا کار په آینده وخت کې منکم ستاسو نه نو فقد ضل سواء السبیل یقینا دی ګمراه شو د سمې لارې نه. نو دا یو خبره وشوه او ما مخکې ویلې چې د دې ډېر لوی شان د علما ذکر کوي چې یو عجیبه واقع علما ذکر کوي. یو پیره روانو مدینه کې یو درې کافران نه روان دي چې راغله نو دا ډېر بهادر صحابي و ویې څه کوئ درې واړه تورې په لاس باندې ویځو او د محمد صلی الله علیه وسلم دا یې په قدر پسې راوتي ویې ښه اوس کسان خو درې دي دې سره به څنګه څه وکړي او د په درې واړه خو چې دی نو هغه سملاول غواړي خو طریقه خو غواړي که دی ورته وایي دې کافرو کفارو ته وایي تاسو خبرې د پیغمبر یو قاصد راغلی دی هسې نه چې هغه تاسو پسې وي او د مدینې ته درې لارې راغلي دي درې لارې راځئ په یو لاره کې کښېنئ هسې نه چې په کومه لاره باندې راغی نو بس ته به قتل کوي که د یو خپل ځان یادوي. وی ما موږ ته خو لاره نه معلومې وې زه بمبوزم یو یې روان کړه توره خو تیاره ورسره ده دا کس سره د دې دوه ملګرو د مخې نه چې پناه کافره توره یې ترې واخېستمه هلته یې مردار لږ ساعت یې تېر کړ بیا راغی بیا چې راغی نو وایي هغه مې هلته کېناوه وی راځئ تا بوځم هغه بل یې روان هغه چې د بل له سترګو نه پناه کړه هغه مې هلته مردار یې کړ مړی کړ هغه وی هغه مې هلته کېناو یو کس پاتې شو هغه وی راځه تا هم بوځم هلته تا هغه بل لار کې کېنو چې د پیغمبر قاصد راځي نو عمل ته به ختم کوي هغه چې مخکې هغه هلته مردار د داسې شان صحابي هم دی دا دغه صحابي نو دې وجې نه د صحابو یو عمل یو شان د هغې لوړ مقام نو هغه به څنګه یو عمل داسې په دین کې زیات وکړي یا به یې ناروا وکړي او یا په دین کې ضرورت نه یو هغه به یې کوي. د دې آیت د لاندې علماو مفسرین ذکر کوي سورت احزاب کې تېر شوي دي وما بدلوا تبدیلا صحابه کرامو چې کوم اعمال کړي دي په هغې کې یو ذره بر په دین کې کمی او زیاتی نه دی کړی دا څه چې کړي دا دین دی. نو دلته الله فرمایي چې ومن یفعله منکم هغه چا چې په آینده کې دا کار خو وشو خو چا چې داسې کار وکړو فقد ضل سواء السبیل دی ګمراه شو د برابرې لارې نه.
نو ما مخکې ویلې چې دا به څوک نه وایي چې په هغې باندې طعن لعن او د هغې په باره کې خبرې موږ شریعت د هغې نه منع کړي وو چې امام بخاري رحمه الله ذکر کوي چې ګوره د هغې په باره کې به نه وی وایي مګر خیر خبره به وي که دا خیر اوس دې کېږي وایه که نه د هغې په منځ کې د دې وجې نه علما وایي چې د صحابه کرامو په منځ کې چې کم مشاجرات کمې جګړې هغه شوي دي هغه مه بیانوئ خلکو ته هغه مه بیانوئ د عوامو په مخ کې ځکه چې دا خو د دین اغستنې دي د دې خلکو باندې ځکه عالم خو به پرې پوهېږي یا د یو د هغې څه دغه به ورته معلوم وي حقیقت به ورته معلوم وي لیکن عام خلک چې دي هغه د هغې نه غلط عبرت اخلي ته ګوره وایي صحابهو داسې کارونه کول نو په هغې باندې اعتراض راځي نو دې وجې نه عوامو ته او عوامو له د صحابهو د هغې مشاجرات هغه څېړل او هغې مطالعه کول پکار دي ځکه په هغې باندې بدګماني پیدا دې آیتونو کې دا ذکر کوي درې علتونه او هغه صفتونه د کافرانو د هغې نه د براعت دپاره چې د هغې څخه دوستانه مه کوئ ای یثقفوکم یکونو لکم اعداء که واسې برشي په تاسو باندې یکونو لکم نو کېږي ستاسو دپاره اعداء دشمنان داسې مه وایه چې دا زما خپلوان دي ورور مې دی تره زوی مې دی کاکا مې دی ماما مې دی که دا واسې د باندې بر شي ګوره ستاسو دشمنان دي بیا خپلولي نه ساتي یو وجه دا ده دا درېیمه وجه ویبسطو الیکم ایدیهم او دوی را اوږدوي تاسو ته لاسونه خپله والسنتهم او خپلې ژبې بالسوء په بدو ردو سره په کنځلو کولو سره تاسو ته بد رد او ستاسو سپکې سپورې تاسو ته وایي او تاسو هغې ته خپل رازونه پاس کوئ او هغې ته خپل رازونه دغه افشا کوئ او بله وجه دا ده وودو لو تکفرون او دوی غواړي چې تاسو کافر کړي وودو لو تکفرون او دوی غواړي چې تاسو کافر کړي یا ودو کفرکم ستاسو کفر کول دا ډېر خوښوي د کفارو همیشه کوشش او هڅه دا وي چې مسلمان څنګه بې ایمانه کړو مسلمانان څنګه د خپل دین نه واړو قرآن په دې باندې ګواه دی یردوکم بعد ایمانکم کافرین چې دې لپاره چې واړی تاسو واپس کې تاسو کافران کې دا دونه کوششونه دا دونه تاوانونه او دا دونه ستونزې او مشکلات ګالل د هغې آخري انجام دا دی چې دوی غواړي چې مسلمان کافر کړي وودو لو تکفرون او دوی غواړي چې کافر کړي تاسو نو دا یو یاره څنګه به زمونږ خپلوان دي او اولادم دی تره زامن دي کاکا زامن دي ماما زامن دي خاندان دی دا به څنګه کړو الله لن تنفعکم ارحامکم هیڅ چرې فایده نه درکوي تاسو ته ارحامکم د خپلواني ستاسو د قیامت کې تا ته فایده نه درکوي او نه د دنیا کې څه فایده درکولی شي ځکه د هغې عقیده جدا ده او ستا عقیده جدا ده ولا اولادکم نه اولاد ستاسو یوم القیامت فروز د قیامت باندې قیامت خو باندې کنه قیامت خو برازي نو دا مال اولاد هیڅ فایده نه درکوي تاسو ته یفصل بینکم جدای براولي په منځ تاسو کې والله بما تعملون بصیر الله په عملونو باندې چې تاسو کوئ لیدونکی دی
په دې واقع باندې چې ابراهیم علیه السلام د خپل خاندان نه جدا شوی ځکه هغه مشرکان او پلار یې کافرو. نو دغسې دا زموږ دپاره یو نمونه ده او دا په دین باندې عمل کول دي چې د مشرکانو سره بایکاټ وکړي لکه چې ابراهیم علیه السلام هغه کړی و. قد کان لکم یقینا شته ستاسو دپاره حسنتون اسوة حسنه نمونه د تابعدارۍ ښایسته فی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام کې والذین معه کسان چې وو د هغه ملګري د هغه سره ملګري وو. اذ قالوا لقومهم کله چې ویل خپل قوم ته سی ویلې انا براء منکم یقینا موږ بیزاره یو ستاسو نه زمونږ او ستاسو نه راځي ومما او د هغه چا نه تعبدون من دون الله چې تاسو یې بندګي کوئ سوا د الله نه. کفرنا بکم انکار کوو مونږه د طریقې ستاسو نه یا کفرنا بکم پروا نه کوو مونږ د دین ستاسو د معبودانو ستاسو هیڅ پروا نه راځي د هغې. وبدا بیننا وبینکم العداوة او ښکاره شوې ده په منځ زموږ او ستاسو کې دښمني. دا اوس نه پټېږي ستاسو یو لار ده او زما بله لار ده نو هېڅ پروا نه کوو مونږ ستاسو او زموږ او ستاسو تر منځ دښمني ښه ښکاره شوې ده. والبغضاء او حسد په زړه کې ابدا همیشه لپاره حتی تؤمنوا بالله تر دې پورې چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې نو تر هغه وخته پورې زموږ او ستاسو نه لګي ده تر څو پورې چې تاسو په الله باندې ایمان راوړئ عقیده توحید خپله کوئ. وحده تؤمنوا بالله وحده چې ایمان راوړئ تاسو چې یو دی په معبودیت کې یو معبود دی تاسو د هغې ته تصدیق کړی نه وي نو زموږ او ستاسو ګوره یو خو زموږ او ستاسو سره تعلق او خپلولي دا پاتې ده تر دې پورې چې تاسو د دې خبرې تصدیق وکړئ او د دې اقرار وکړئ چې ایک یو الله د هغې مطابق عقیده جوړه کړئ او د هغې د زما د راوړي پیغاماتو د هغې باندې ژوند تېر کوي. دا وینا د ابراهیم علیه السلام الا قول ابراهیم سوا د وینا د ابراهیم علیه السلام نه لابیه چې کړې وه په بعد خپل پلار کې ویل خپل پلار ته لاستغفرن لک زه به بخښنه غواړم ستا نه زه به بخښنه غواړم ستا لره ستا دپاره بخښنه غواړم. او دا سورت مریم کې دې واقعات یاده شوې ده وصل حیات کې چې هلته ابراهیم علیه السلام چې کله خپل پلار ته دعوت ورکړ او بیا د هغې نه بعد هغه ورته ویل وی ښه تم زما د معبودانو خلاف او تم چې دی نو زما په خلاف باندې خبرې کې نو هغه وی بس زه ستا لاړم او زه به تا ته ستا لپاره بخښنه غواړم. خو دا یو لوز و چې د هغې سره کړی و الا عن موعظة وعدها ایاه چې دا د هغه سره لوز کړی و زه به ستا لپاره بخښنه غواړم او بخښل او نه بخښل دا خو د پیغمبر په اختیار کې نه دي. وروسته آیات کې بیا وایي وما املک لک من الله من شیء په داسې حال کې ګوره چې زه ونشم درکولی یعنی واک نشته زما من الله ستا لپاره د عذاب د الله نه من شیء هېڅ څیز زما واک نشته چې تا د عذاب نه بچ کړمه بلکې زه به صرف دقه مې وس دی چې بخښنه درله وغواړم نور زما په وس کې عذاب درکول دا نشته دی. نو دی وایي دا الا قول ابراهیم دا استثناء ده دا هغه قول د اسوة حسنه څه معنی د ابراهیم علیه السلام تابعداري په ټولو امورو کې پکار ده
سیوا د دې قول نه چې د هغې بخښنه غوښتل د خپل پلار دپاره د هغې د خصوصیاتو نه او هغه دا خبره کړې وه د یو لوز د وجې نه چې هغه سره لوز کړی و. نورو د عام مشرکانو دپاره د مشرک دپاره د بخښنې غوښتلو سوال کول دا نشته دی. نو وما املکو لک من الله من شیء، په داسې حال کې چې زه واکدار نه یم د عذاب د الله د هېڅ څیز ستا د بچ کولو. ربنا ای زموږ رب علیک توکلنا، موږ په تا باندې ځان سپارلی. علیک توکلنا، موږ په تا باندې ځان سپارلی دی. و الیک انبنا، او خاص تا ته زموږ راګرځو. و الیک المصیر، او خاص تا ته ګرځېدل دي دپاره د جزا ورکولو. و الیک انبنا، او خاص تا ته موږ راګرځو. انابت د حق طلب کول دي بغیر د ضد او د تعصب نه، چې د حق تابعداري هغه پکار ده بغیر د ضد او تعصب نه. بعضې خلک هغه تعصب هلکه دا کار نه کوم خو ستا د وجې کوم، دا ضد د عناد د هغې باندې بیا ثواب نه میلاوېږي، بلکې دا کار د الله حکم دی، د نبي اسلام د صحابو طریقه ده، دا مې خوښه ده دا کوم. بغیر د ضد او تعصب نه ته انابت ویلی کېږي. و الیک المصیر، او خاص تا ته ګرځېدل دي دپاره د جزا. ربنا ای زمونږ رب لا تجعلنا، ته مه ګرځوې مونږه فتنة آزمایش للذین کفروا، دا کسانو دپاره چې کفر یې کړی دی. مراد د دې نه عذاب دی. او دغه شان دا په معنا د مفعول باندې دی، یعنی معذبا بآید الکافرین. لا تجعلنا فتنه په معنا د عذاب سره، یعنی الله تعالی د مګر ځواب په داسې حال کې چې عذاب راکړي موږ ته په لاسونو د کافرانو باندې. دونه فضل کوه چې کافر را باندې سواری او د کافرو د لاندې یو، او کافر هغه زمونږ دپاره فیصلې کوي او موږ د هغې د قانون د لاندې یو. یا الله دې نه همداسې مه کمزوري کوه. یا فتنه په معنا د امتحان باندې دی، او په شرک باندې په پوخ پاتې کېدلو ته ویلی کېږي. او دا مراد او ذکر د سبب دی، مراد ته نه سبب دی. معنا هغه عذاب یا د هغې تسلط د کافرانو چې مؤمنانو باندې زورور شي. نو ای ربه مونږه په مونږ باندې داسې عذاب مه راوله چې که ستا طرف نه وي او که د طرف د کافرانو نه وي، نو دونه مونږ ذلیل کومه. لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ته مه ګرځوه مونږه کمزوري، یا مه ګرځوه مونږه ازمایش للذین کفروا، هغه کسانو دپاره چې کفر یې کړی دی. همدغه حالات دي چې موږ د ازمایش د لاندې یو، چې ګوره دا خلک چې کفار دي زورور دي، او هغې ټول نړۍ کې د مسلمانانو د هغې په سټ باندې خپل ښودې وې خوځې بنا. خو الله دې موږ دغه ذلت نه خلاص کړي. ټوله نړۍ مسلمانان دا کافر دی الله ذلیل او رسوا کړي، او ټوله نړۍ کې الله اسلام ته او مسلمانانو ته سرلوړي او کامیابي په نصیب کړي. واغفر لنا، بخښنه وکړې موږ ته. ربنا ای زموږ ربه، انک انت العزیز الحکیم، ته یې زورور او د حکمتونو خاوند. لقد کان لکم، یقینا شته ستاسو دپاره فیهم په باره د دې کې اسوة حسنه، نمونه تابعدارۍ ښایسته. لمن دا چا لپاره کان یرجو الله، چې هغه امید ساتي د الله د ملاقات، والیوم الاخر، او د ورځ د قیامت. ومن یتولا، او چا چې مخ وګرځوو د دې نه، نو فإن الله هو الغني الحمید، الله دې زورور او ستایلی شوی ذات
دی آیت کې تسلی د رسول الله تسلی د ایمان والو ته عسى الله نزدې الله تعالی ای جاره امید دې عسى ما د امید باندې او ته یا په ما د یقین باندې ای جعل بینکم چې وا به جوړه وکي الله تعالی ان اوس خو تاسو دغه خپلوان دا خلک چې هغه دشمنان دي کافر دي خو امید دی چې الله پاک بس تاسو او د هغوی ترمنځ دوستانه جوړه کړي یعنی ایمان به راوړي او ایمان به قبول کړي نو ستاسو وروڼه دي بیا عسى الله امید دی چې الله یجعل وجوړه به کړي بینکم په منځ ستاسو کې وبین الذین په منځ دا کسانو کې عادیتم منهم چې دشمني کړې ده ستاسو دوی نه یا عادیتم منهم چې دشمنی کوي تاسو د دوی سره دا بچی شي مودتن دوستانه باندې بدل شي دا دوستی با بدل دا دشمنی با بدل شي په دوستانه باندې الله نه امید دی چې دا دشمنی د دوی با بدل شي په دوستۍ باندې والله قدیر الله دې قدرت والا داخله ځکه دړونه د انسانانو د الله په دوه ګوتو کې دي څنګه چې د هغه د شان سره مناسب دي نو الله قادر دی په دې باندې چې ورونه اسلام ته مایل کړي والله قدیر الله قدرت والا والله غفور رحیم الله دې بخښنه کوونکی مهربان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين سورة ممتحنة سورة ممتحنة کی منگویلیو مقصد و پدے کی چې تاسو برائت کوي د کافرانو نه منع کوله دوستانه د کافرانو نه او په هغې کې یوه واقعه موږ ذکر کړې وه او د هغې پنځه وجوه ذکر کړل چې د دوی سره دوستانه مه کوئ ولې ځکه چې دا تاسو په کار نه راځي او دا ستاسو په درد باندې نه دوا کیږي بلکې څونه چې د دې وس او طاقت کیږي که وس د باندې برشه نو تاسې کافر کول غواړي مخکې آیتونو کې تیر شو یثقفوکم یکونو لکم اعداء که دې په ستاسو باندې وس برشي نو دا ستاسو دپاره دشمنان دي دی آیتونو کې الله رب العزت د هغه مشرکانو تذکره کوي د کافرانو دوه قسمونو ته یو قسم هغه کافران دي چې هغه معاهدین دي لکه دې آیت کې آیت نمبر 8 کې چې کوم ذکر کیږي نو دا هغه مشرکان او کافران دي چې د هغوی د مؤمنانو سره عهد او لوز کړی دی نو تاسو د هغې سره تعلق ساتلی شئ دنیوي تعلق او هغې سره جنګ مه کوئ بلکې د هغې سره بر او انصاف او قسط کوئ په دنیوي کارونو کې او د هغې سره دوستانه مه کوئ بلکې هسې حسن سلوک ورسره پکار دی جنگ وسره مه کوئ دا معاهدین دي د دې وجه نه علما ذکر کوي لکه علامه ابن جریر رحمه الله ذکر کوي چې دا حکم اوس هم جاری دی او په دې کې د هغې ښه تفصیل کړی دی رد یې کړی په هغه چا باندې چې هغه وایي چې دا حکم منسوخ دی نه منسوخ نه دی بلکې دا محکم حکم دی
کافران چې هغه معاهدین دي لوځې کړه د مؤمنانو سره او جنګ ورسره نه کوي نو د هغې سره جنگ کول نشته بلکې هغې سره دنیوي حسن سلوک دی او د هغې سره صله رحمي ساتل دي نو دا حکم اوس هم جاري دی. علامه قرطبي رحمه الله دا اکثر مفسرینو قول هم دا ذکر کړه چې دا محکم دی منسوخ نه دی. او دویم بیا هغه کافران ذکر کوي دویم کافران چې هغوی سره هر قسم احسان موالات کول حرام دي او هغې ته مقاتلین یا محاربین ویل کیږي او د دې سره دشمني په درې طریقو سره ښکاره ده. قتال کول د مؤمنانو سره دغه شان د وطن نه ویستل او دشمنانو سره امداد کول په دې درې واړو کې اگر چې یو عمل موجود وي نو هم دوی په دې قسم کې داخل دي چې د دې سره به دوستانه نه کوي بلکې د دې سره به جنګ کوي ځکه دوی د مسلمانانو خلاف کړی دی. او بیا وروسته بل قانون ذکر کوي چې یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات او په دې کې برات د کافرانو سره په اول صورت کې تقاضا د برات دا چې د کافرانو او مؤمنانو په منځ کې تعلق د نکاح ختم کړی شي. نو په دې آیت کې دا حکم بیانوي چې هغه زنانه چې هغه ایمان والا وي د کافرو نه راشي او ایمان راوړي نو د هغې امتحان والی چې که دا په صحیح سره ایمانداري وي نو بیا یې بېرته کافرانو ته مه واپس کوئ. او بیا تقریبا 15 حکمونه په دې کې ذکر کوي. او که چېرته ستاسو نه لاړې شي کافرو ته نو تاسو بیا هغې سره نکاح کول جایز نه دي هغه حرام دي هماغه هلته پرېږدوئ. دغه ذکر کوي په دې اول آیت کې ذکر کوي حکم د هغه چا چې د هغې سره دوستانه کولی شي تعلق د دنیوي تعلق ورسره ساتلی شي دوستانه ورسره نشي کولی حسن سلوک د دنیا ګاونډګري صله رحمي دا ورسره کولی شي چې دې ته معاهدین ویلی کېږي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم نمنه کوي تاسو الله دا کسا دوستانه دا کساونه لم يقاتلوكم چې نه دې کړی جنګ ستاسو سره په دین په دین اسلام کې ولم يخرجوكم من دياركم او نه وستلی تاسو د کورونو ستاسو نه ان تبروهم چې نیک کوئ تاسو دا وسرا وتقسطوا الیهم ورکوئ حق په انصاف سره الیهم هغوی ته ان الله يحب المقسطين یقینا مینه کوي الله د انصاف کوونکو سره په حق ورکولو کې. او دلته د تبرهم علما ذکر کوي چې د بر نه مراد دنیوي احسان حسن سلوک دی د هغوی سره او که چېرته د هغې سره هغه نسب د خپلولۍ وي نو بیا د هغې سره صله رحمي کول جایز دي. دیو جن حدیث کې راځي اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها کې چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته اجازه ورکړې وه چې د خپلې مور سره صله رحمي کوه کله چې هغه مشرکه وه. نو او د قسط نه مراد علما وایي چې هغه د مال څخه حصه ورکول په طور د احسان باندې
یعنی صله رحمۍ سره د احسان ورسره کوه او د هغې سره دعوت دغه شان دعوت توحید او سنت دام کې داخل دي دعوت ورکولی شي په نرمې لهجې سره او په دې آیت کې حکم د اهل ذمه کافرانو هم داخل دي درنګې هغه زنانه او بوډاګان او بچي د کافرانو چې قتال نشي کولی هغه پکې هم داخل دي چې وتقسطوا الیهم ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی من کوي د انصاف کوونکو سره په حق ورکولو کې دی دویم قسم کافران ذکر کوي چې د هغې سره به هیڅ قسم تعلق نه ساتي ځکه د هغې درې وجې ذکر کوي انما ینهاکم الله یقینا منع کوي تاسو الله تعالی دوستانه دا کساونه قاتلوکم چې جنگ کوي تاسو سره محاربین دي او دغه شان مقاتلین دي ظالمان دي نو د هغې سره دوستي مه کوئ ینهاکم عن الذین قاتلوکم چې جنگ کوي تاسو سره فی الدین په دین کې په قانون د په قانون جنگيږي دو قسمه خلق دي یو قسم هغه دي یقاتلون فی سبیل الله چې هغه جنگ کوي په لار د الله تعالی کې او بل قسم هغه خلق دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت چې د جنگ کوي په لار د طاغوت او شیطان کې نو هغه مغربي جمهوریت چې کفار په هغې کې مال هم لګوي او جان هم لګوي هر قسم تعاون په هغې کې کوي نو دین کې ستاسو په دین باندې جنګېږي قانون الهي سره نه مني قاتلوکم فی الدین چې جنګ کوي تاسو سره په دین کې واخرجکم من دیارکم او وستلی تاسو د کورونو ستاسو نه دا بله وجه چې دې سره دوستانه مه کوئ او درېیمه وجه دا ده وظاهروا علی اخراجکم او امداد یې کړی دی په ویستو ستاسو کې پس ستاسو په ویستلو کې هغې کې امداد کړی دی ان تولوم چې دوستانه کوي تاسو د هغوی سره نو دوی سره دوستانه مه کوئ الله تاسو دې د دوستانې نه منع کوي ومن یتولهم او هغه چا چې دوستانه وکړه د هغوی سره فاولئک هم الظالمون نو دا کسان دی ظالمان دي او ظالم په مقابله د مقسطین کې دی مخکې وی چې الله منع کوي د مقسطینو سره نو دلته وی هغه څوک چې د دغه کفارو سره دوستانه کوي او د هغې سره ناسته ولاړه کوي نو فاولئک هم الظالمون دا کسان چې د مسلمانانو په خلاف کې دا ظالمان دي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان خاوندانو اذا جاءكم المؤمنات کله چې راځي تاسو ته مؤمن زنانه مهاجرات هجرت کوونکي نو فامتحنوهن امتحان واخلئ د هغوی نه د ایماندارۍ چې ایمان د وجې راغلي دي که نه هسې تنګې شوي دي راغلي دي ایمان امتحان ترې والی صورت ممتحنې ته هم ځکه ممتحنه وایي چې دا په دې کې هغه ذکر لفظ د امتحان راغلی دی ځکه ورته ممتحنه وایي الله اعلم بایمانهن الله خفو دی په ایمان د هغوی فإن علمتموهن مؤمنات کتاسو علم راغی تاسو وپېژند چې دوی مؤمن دي نو فلا ترجعوهن إلى الكفار بے مو واپس کوئ دوی لره کافرانو ته ځکه صلح حدیبیه کې دا خبره شوې وه
چې کچرته سړی رالل او ایمان راوړل نو بیرته به واپس کیږي. خو د ښځو په باره کې دا خبره نه وه شوې. الله د هغې حکم بیان کړ چې که ایماندارې ښځې ایمان راغله او ایمان یې راوړه نو د هغې حکم دا دی قانون شو چې ګوره دا بیرته کافران په دې شرط چې ایمان واله وي، ایماندارې وي نو د کافر او د مسلمان نکاح خو بیا مات دی، نکاح نه کېږي، نو دا بیرته بیا کافرانو ته واپس کوئ. فلا ترجعهن الى الكفار، بے واپس کوئ دوی لرا کافرانو ته. لا هن حل لهن، لا هن حل، نه هغوی حلال دي، نه هغوی حلال دي دوی لرا، ولا هم يحلون لهن، نه هغوی حلال دي دوی ښځو دپاره، ولا هم او نه دوی یحلون لهن حلال دی هغوی لره، ځکه دا مسلمانان ایماندار دي او هغه کافران دي، نو دې یو بل سره نکاح نه کېږي، حرام دی. وآتوهم ما انفقوا، دا بله مسله. وآتوهم او ورکوئ دوی کافرانو ته ما هغه خرچه انفقوا یعنی مهر ما انفقو چې خرچ کړی دی. څه معنا؟ ښځه راغله او دوی د هغه ځینه د خاوند د کور نه چې کافر دی د هغه ځینه ځان سره سره راوړه، پیسې راوړه، چې مال یې راوړه. خاوند یې خبر شو چې دا خو لاړه مسلمانه شوه، راغی او مطالبه وکړه د مسلمانانو نه چې زما هغه مال راکئ، ما پې خرچه کړی یا مهر مې ورکړی دی. نو قرآن دا قانون بیانوي چې مهر ورکړي، دا کومه خرچه چې پې کړې ده دا وله ورکوي او ښځه ورته مه حواله کوئ. ولا جناح علیکم، او ګناه نشته په تاسو باندې ان تنکحوهن چې نکاح وکړئ تاسو د هغوی سره اذا آتیتموهن اجورهن کله چې ورکوئ تاسو مهرونه د هغوی، مهرونه د هغوی ورکوئ نو هغې له خپل مهر ورکه او تی که په نکاح باندې آلې نو اگر چې د کافرانو ښځه خو ایمان راوړی مسلمانه ده نو ستا اوس اسلامي په اسلام کې داخل شوې ده، ستا نکاح ورسره جایز دی. بعد العدت د هغې سره نکاح وکړه، مقصد یې دا دی. ولا تمسكوهن بعصم الكوافر، او مراټینګوئ نکاحونه د کافرو ښځو. څه معنا؟ دې کې مقصد دا دی چې که چېرې ستا زنانه هغه د لاړه کافره شوه نو بیا به بس بیا پرېږدوه، دا نه چې دا خو زما ښځه ده، نه چې که ایمان ایمان نه تېره شوه او ایمان یې پرېښوده بې ایمانه شوه نو دغه بیا په خپل نکاح کې مه ساته، رخصتوئ. مقصد یې دا دی. ولا تمسکوهن مراټینګوئ بعصم الکوافر نکاحونه د کافرو ښځو. واسألو او غواړئ تاسو ما هغه خرچه انفقتم چې کړې وي تاسو، یعنې ستا ښځه لاړه کافرو ته، کافرو ته ښځه لاړه سړي نو دا سړی به دا ښځه نه راټینګوي بلکې غوښتلی شي هغه مهر چې کومې ځان سره وړی دی، کومې مهر پیسې چې د ځان سره د کور نه وړي دي هغه دې وغواړي او هغې مطالبه دې وکړي د هغه کافرونه چې دا خو پلیتان تاسو پلیته دا د یو بل سره ولګېدئ خو زما هغه مهر راکوي. مقصد یې دا. وليسألوا ما انفقوا، او هغوی دې وغواړي ما هغه خرچه هغه مال انفقو چې دې خرچ کړی وي هغه دې وغواړي چې هغې نه ښځه راغله لکه مخکې وویلی شو چې د هغې نه راغله او نو هغه دې خپل مال وغواړي چې بس زما هغه مال راکوي او زما خرچه چې څونه شوې ده په دې باندې یا مهر دی هغه راکوي او بس دا یې ته اوس ته پاتې وي. ذالکم حکم الله، دا فیصله د الله تعالی ده.
یحکم بینکم فیصله کوي ستاسو په منځ کې والله علیم حکیم الله تعالی دې پوهه او د حکمتونو والا دې کې بله مسله ذکر کوي وان فاتکم شیئا او کچری پاتې ستاسو نه سمال من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه الى الكفار کافرانو ته نو فعاقبتم نو ستاسو نمبر براشي په دوی باندې نو فاتوا الذین ذهبت ازواجهم نو فاتوا الذین نو ورکړیا کسانو ته ذهبت ازواجهم چې تللی دي بیبیانې د هغوی مثل پشان ما انفقو چې د هغه نه چې دوی خرج کړي دي په هغې باندې واتقوا الله د الله نه ویریږئ الذي هغه ذات دی انتم به مؤمنون هغه ذات دی چې تاسو په هغې باندې ایمان لرئ د دې آیت مقصد دا دی چې اوس یوه ښځه لاړه د دې مسلمانانو نه کافرو ته لاړه مهر یې د ځان سره ویوړه یا مال یې ځان سره ویوړه مسلمانانو مطالبه وکړله چې د دې زمانه څومره خرچه شوې ده یا مال یې د ځان سره وړلی نو دا موږ ته واپس کوي کافرانو په دې باندې غوږ کې نه ښود په هغې باندې کلک شو هغه پیسې هغه مال یې واپس ورنه کړ په دې کې جنگ وشو جهاد وشو د دې کافرانو سره د دې کافرانو نه مال په مال غنیمت کې راغی د دې کافرانو مال واغستی شو او په غنیمت کې واغستی شو هغه راغی مسلمانانو ته غنیمت شو نو دې آیت مقصد دا دی چې فآتوا الذین ذهبت ازواجهم ورکی آکسانو تا چې تللی دي بیبیانې د هغې مثل ما انفقو په شان د هغه چې دوی پرې خرڅ کړی دی یو فرض کا 15 لکه روپۍ مال غنیمت کې راغلی او د دې سړي چې د ښځې مال وړه 1 لک روپۍ برابرېږي نو کم مال غنیمت چې 15 لکه روپۍ دی د دې 15 لکو نه دا 1 لک روپۍ د سره دغه کس ته ورکړئ چې هغه ښځه یې تللې ده او مال یې ځان سره وړی دی دا چې د سر نه ورکوي باقي بیا په غانمینو باندې تقسیم کوي مقصد یې دا دی فعاقبتم نو نمبر براشي ستاسو په هغې باندې جهاد به وشي نمبر براشي نو ستاسو وس به بر شي غنیمت به حاصل شي نو فاتوا الذین ذهبت ازواجهم نو ورکړئ هغه کسانو ته چې تللی دي بیبیانې د هغې مثل ما انفقو په شان د هغه چې دوی پرې خرڅ کړی دی واتقوا الله الذي ویریږئ د هغه ذات نه انتم به مؤمنون چې تاسو یې په هغه باندې ایمان لرئ یا ایها النبی ای پیغمبره اذا جاءک المؤمنات کله چې راشي تا ته مؤمنه زنانه په دې آیت کې علما مفسرین ذکر کوي چې دا قانون دی د فامتحنوهن یعنی مراد امتحان نه دا بیعت دی ځکه چې حدیث د بخاري کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به د مهاجراتو نه امتحان اخیستو او په دې آیت سره نو چې چا به اقرار وکړ نو په دې شرطونو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ویل چې ما سره ستا بیعت وشو چې ما سره بیعت وکړه نو په خبرو باندې به د هغې سره بیعت وکړو چې دا کارونه به نه کوې امتحان واخیستی شو زنانه راغللې نو د دې خبرو د هغې اقرار به یې اخیسته چې کله به بیعت کوو نو بیعت کې به دا خبرې ورته کولې چې ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلنا بین ایدیهن دا خبرې ورته کولې چې بیعت چې اخلي نو بیعت د په دې خبرو باندې دا به نه کوي صرف هسې د خولې اقرار نه دی بلکې په دې باندې به عملي جامه یې ته اغوندي
نو بیا دې سره بیعت وکا. یا ایها النبی اے پیغمبران اذا جاءك المؤمنات کله چراشی تا تا مؤمن زنانام یبایعنکا چې بیعت کوي تاسو رام علا پدې خبره الله یشرکنا بالله شیئا چې نه به شریک ګڼي د الله سره هیڅ شی به الله شریک نه جوړي. ولا یسرقنا غلا بنه کوي ولا یزنینا او زنا بنه کوي ولا یقتلنا اولادهن او نه به وجد خپل بچي ولا یاتین ببهتان او نه براتل کوي په بدنامه لګولو سره یفترینه بین ایدیهن چې جوړوي دوی د خپلو لاسونو وارجلهن او د خپو ترمنځ ولا یعصینک فی معروف او نافرمانی بنه کوي په هیڅ کار د دین کې چې د دې خبرو باندې اقرار وکړو بهتان نه لګي دروغ نه وایي بدنامي نه لګي نو اوستا نافرمانی نه کوي په کار د دین کې نو فبایعهن بیعت د دوی سره وکړه بیعت ور سره وکړه او واستغفر لهن الله بخنه غواړه دوی د الله تعالی نام ان الله کان غفور رحیم یقینا الله دې بخنه کوونکی مهربان. ولا يقتلن اولادهن مقصد دې مطلق دا فن قتل ناحق خو مطلق حرام دی لیکن ځان اکثر د نور د قتل لپاره قدرت نری سوا د بچو د قتل نه خپل بچي دا ابن قتل بل څوک وجره نشي نو خپل بچي با او ابن وجدي او یفترینه بین ایدیهن وارجلهن په دې کې د مفسرینو اقوال دي. اول دا چې مراد د بهتان نه د بهتان نه مندل شوی زوی دی چې په چې خاوند ته نسبت کیږي او یا هغه ولد دی چې پیدا شي د مور نه د لاسونو او خپو په منځ کې پروت وي نو دا به په دروغ باندې جوړي. یا دویم مقصد دا دی چې دین مراد ولد زنا دی چې اول خدای دا چې قمدینو قتل کوو او کله قتل نه بچ شي نو به خپل خاوند ته نسبت کوي چې دا خو زما د خاوند نه دی یعنی زنا کړی وي اولاد پیدا شوی وي او به د دې خادنو او د دې بچی نسبت خپل خاوند ته کوي وای دا څه کار باندې کوي چې یقترینه بین ایدیهن وارجلهن ان الله غفور رحیم الله دې بخنه کوونکی مهربان. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان خواندانو لا تولوا دوستانه مکوئ قوما دا قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړ الله تعالی په هغوی باندې قد یئسوا من الاخره یقینا دی نا امید دی د آخرت نه کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه چې نا امید دی کافران د دوباره ژوند قبرونو نه یعنی بعد الموت د مرګ نه وروسته چې کوم ژوند راځي نو دوی د هغې نه نا امید دي. د دې وجه نه د مسلمانانو عقیده به دا وي چې دوباره ژوند حق دی او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده بلکې زموږ د ټولو مسلمانانو چې موږ د ایمانیاتو کې وایو چې والبعث بعد الموت د مرګ نه وروسته دا ژوند دوباره دا حق دی. هر چې قبر ژوند دی نو قبر کې دا مستقل ژوند نه دی نو دې وجه نه هغې ته مستقل ژوند نشي ویلی هغې ته حالات برزخي ویلی شي او د هغې د هر چا خپل حالات دي د برزخي حالات د مرګ نه بعد او د قیامت نه وړاندې چې کوم حالات دي دې ته حالات برزخي وایي نو دا د هر چا لپاره شته دی د اعلاو مناو دپاره د ادناو مناو دپاره د کافرانو دپاره د منافقانو دپاره د هر چا لپاره جدا جدا حالات برزخي شته.
قد يئسوا من الكفار آخرا يقين من آخرتنا كما يئس الكفار من أصحاب القبور لك شدا كافران ناامید دي دوباره ژوند قبرونو والونا شدا قبرونو والا په دوباره را پاسيږي لو دا دنیا د قران آیاتونو فقې باندې دلیل دی چې دوباره ژوند حق دی بلکې قران مستقله حصہ په دې باندې چې دوباره ژوند دا حق دی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى.